بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جان خان سره چرنګ یو کې نستاسو په خدمت کې حاضر دي. یو دوه خبرې ونن ز کور کوم او د یو کې چې کوم اورسیز پاکستانیز او کمیونټي ممبرز دی هغه ډیر ریکوست کړو په دې باندې او هغه دا چې مونږه ویکسین نه لګاو نو زمونږ د ملک لپاره پاکستان ته لپاره ډیر لوی کنډیشنز دي. هغه کنډیشن مونږه نشو فلفل کولې ولی چې دومره ایڈورس ریاکشن او سيزونه روان دي دا زمونږ لیګل رائټ هم دي چې بای کوارسیو یا جبرن لګول نه دی پکار. نو د دې لپاره موږ ته سہولت وکړي شي نو زیات ډاکټرانو یې خدای چې موږ صبر وکړي ولې په دې باندې صبر وکړي چې کمی پورې دا کنډیشن خواشوي نه خدای دې لپاره موږ او تاسو ټول ته لګ افورت کول دي په یو کې موږ ته ایمبیسی ته کونسلیټ ته فورن افیرز زموږ ملک نور ریلیونٹ اتھارټیز ته لیکل پکار دي ته بیا ریمایندر ورکول پکار دي چې دې باندې زموږ پرایویټ فیملی لایف کاروباري اکونومیک لایف سوشل لایف ټول اثر انداز دي او مونږه د خپلوان ځان خدمت هم نشو کولی چې بیمار دي نو ځکه چې د ویکسین کنډیشن پکې لګي کو واپس راځو هغه باندې دلته کې خرچه اخراجات دومره دي چې هغه اوټ اف افورد دی او برداشت کیږي نه. نو یو دا بل معنی تاسو شیو چې کم کسانو ویکسین ولګولو نو چې ویکسین ولګولو نو هغه د لپاره کم تھراپي اویلیبل د علاج چې هغه والی چې هغه ایڈورس ریاکشن چې د نقصانات هغه کم کړی شي. نو حاضر وخت چې کم مشهور ډاکټران او هغه کم ذکر کړه هم تاسو ته وړاندې کوم. اول خبره د ویکسین لګول چې موږ تتلی نشو نو موږ هم صبر کوو ټول صبر کوو په دې باندې چې کله پورې دا کنډیشن اخواشي ځکه چې دا ویکسین لګول چې کم پورې موږ ته علم دی نو موږ ته شری لحاظ سره سوې موږ ته ساينټیفیک لحاظ سره کوم ایویډنس دی نو دا غي موږ فالو کوو هغه باندې عمل کوو په بیلیف ریلیجیسلی او ساينټیفیکلی نو هغه باندې موږ احتیاط کولې چې هغه نه ګورې سکول پکار دی. بل دا چې موږ ته دا ویکسین لګول هغه موږ ایمبیسی تم لیکو پیټیشن هم فایل کولی شو دوباره خطونه او ریمایندر ورته لیږلی شو دا موږ ته تاسو ذمہ داری چې دا موږ وکړو او په دې باندې حکومت طرف ته راولو ځکه چې کوم میجر ریناوند میډیکل ساينټیسټ او ډاکټرز دی او هغه وایي چې کوم میجورټي پاپولیشن ویکسین ولګیدو چې کم پاتې وي هغه په نیچرل هرد ایمونټي باندې دا غي حفاظت الله کوي او ټول بیا لکه صحتیاب هم بیا پروټیکټډ هم حفاظت هم الله وساتي ځکه چې د نیچرل هرد ایمونټي ډیفینیشن دی چینج کړي اوس چې فوکس کړي دی ویکسین طرف ته ډیر نو دی باندې دوباره هغه خبرې کیږي او کیسونه پر روان دي کوټونو کې دبليو ایچ او خلاف هم هغه باندې لا روان دي نو هغه آوټ کم به الله ان شاء الله روباسي. بل دا چې کم کسان چې موږ ویکسین لګولې دي نو د عام کم لګو نه د پاره چې کم حاضر وخت ډاکټرانو سجست کړی دي خو تاسو خپل فزیشن ډاکټر سره په مشوره وکړئ او هغه د نه پس بیا استعمال کراولې وټامین خو ټیک دي خو نور د سم داس میډیکیشن دي چې هغه اویلیبل دي هغه کورس هم پوره کې وسره هغه استعمال کراولې او څه دوی دا سره چې هغه کې دي شي عمر بره چولی ځکه د دې چې کم ایڈورس ریاکشن او نقصانات دي هغه هغه څه انټیډوټ شته او کنور تھراپي راوته هغه بیا ارچاته اویلیبل شي. حاضر وخت چې ماته کوم میسج راغلی او کوم څه شیر شوی دا تاسو شیر کوم دا کومه مخکې شیر کړو چې دا وټامین استعمال کراوله او بل چې دینو دا what do I do if I'm already vaccinated دا سوالو چې کوم مونږه ویکسین لګولې نو مونږه سوق د دې باره کې په دې باره کې چې کوم میډیکل ایکسپرت لکه ډاکټر شری ټنپری ډاکټر پیټر میکولا ډاکټر مایکل ییډن ډاکټر جین روبي پروفیسور ډولورس کاهل پروفیسور مایک ییډن هم دی ډاکټر هم دی په دې باندې هغه چې کوم خبره کړې دا کوم ایویډنس ویلي دي نو هغه دا وایي چې زه به تاسو سره میډیکیشن دا مونږه عام طریقې کې دا ما مخکې ذکر تاسو سره کړو او په دې کې چې کوم وټامین ډي خاص کر یادی غدي باره کې ما سپایک پروتین د ریزن وای چې دا به نقصاناتو کې دا متا سره شیر کړو نو دا پیجم تاسو دوباره لګ نظر کې خپل راولې خو دې سره چې کم سوال کیږي چې موږ سوق اوس دا خو چول شي وي او د دې نقصانات زائد ماډر میسج کې تاسو سره شیر کړم دي نو هغه کې وایي چې ان ای سی امینو اسید دی چې دا به استعمال کې بل سی 60 دام په دې کې تاسو سره به دا بیا شیر کوم نو دا تاسو وای د دې کاپیو با خپل ډاکټر فزیشن سره په مشوره وکړي. آیورمیکټین وسره هایدروکسی کلوروکوین ذکر هم راځي او بل د کې ګلوتاتیون وتوی ټو فلش اوټ ګرافین اکساید ان سپاینز دا ګرافین اکساید او سپاین چې دا فلش اوټ کې دا سری سپاین ډیر نوم به تاسو بیا موري او راځي بم چې سوپر پیرامګنیټک آیرن اکساید نانو پارټیکلز دا په انجکشنو کې شوی دي څنګه چې ډاکټر روبرت ینګ ویلي دي چې په دې کې ګرافین اکساید parasites lipids او MS102 او د کې metal او
سټینلیس سټیل دا مختلف زونه د آیات شوی دي دا ما تیر شوی ویډیو کلیپ کې تاسو شیر کړو ناغي کې دا دي چې دا NAC او C60 آیورمیکټین او دا ګلوتاتیون او سره وټامین ډي خو وټامین ډي به دا 50000 IU پر ویک اچي او دا کې دي عمر برباد چې یا کله پوری بل تھراپي راوته نه را چې هغه تھراپي مطابق علاج وکړي شي چې دا ایڈورس ریاکشن کم نه کم شي او بل دا چې وټامین سي 1000 mg او وسره زنکی بل چاغټي یادای او د سره چې دینو بیلانسډ زنک اچولم چې هغه مشورې سره چې دومره لیول کې دا اچو دا ټیک دي ار یو کس خپل صحت مطابق ان شاء الله دا به ایڈورس ریاکشن ډیر کم ساتي دا ماته چې کوم دا راغلیو نو دا می تاسو سره شیر کړل د دې لپاره چې الله زموږ ټولو حفاظت وکړي خپل دعاګانو اهتمام وسره ضروری دی د خپل مونږ 15 وخت ولې چې د دې په دایره کې مونږ الله حفاظت کې ساتي دعاګانو سره ما خام او دا دعا او دوا دا دوا هم الله په استعمال کې راولي الله به حفاظت کوي او نور تم دا میسج ورسوي چې الله دا غي حفاظت وساتي نو دا ما تاسو سره شیر کړ امید لرم چې کدی کې نور څه خبري او د ملک سره په لمبسو ته خپل فورن افیس نور ادارو ته ولیکو او ای باندې پرشر راولي په ناس باندې صرف کار نه کیږي نقل او حرکت وکاو او د سره الله تاسو د موږ ټولو ایمان او عمل حفاظت واسي دعا کې تاسو مې یاد وساته الله پامان